بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض بشك پجوڑخت اسمانون او دزمکی کی واختلاف الليل والنهار او پا اختلاف تشبه او دورزی کی والفلك التي تجري في البحر او پا کشتی حق کی چروانی پا دریاب کی بما ينفع الناس پا وجه ده هغه سیز چې فایده رسی خلقو ته وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض او هغه سا چې نازل کړی دی الله د اسمان نه یعنی اوبه او ژوندی کوي په دې سره ځمکه بعد موتها وروسته د مرګ د هغې نه وبث فیها من کل دابه او خورئی په دې ځمکه کې هر قسم د سا مخلوق یعنی جاندار وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض او په چلولو د هواګانو کې او په وریځو کې چې مسخر دي یعنی فرمان منون کې دي په منځ د اسمان او د ځمکه کې لآیات لقوم یعقلون نښې دي خامخا د قوم هغه دپاره چې عقل لري ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او د انسانانو نه ځینې هغه خلق دی چې نیسي د الله په مقابله کې شریکان او دوی محبت کوي د دوی سره څنګه چې محبت پکار دی د الله سره والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه کسان چې ایمان راوړی دی زیات سختی په محبت کې د الله سره ولو يرى الذین ظلموا او کاش چې ولیدې هغه کسانو چې ظلمی کړی دی اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا چې هر کله به ویني دوی عذاب چې بېشکه قوت خو ټول د الله سره دی وان الله شدید العذاب او بېشکه چې الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی اذ تبرأ الذین اتبعوا هر کله چې به بیزاره شي هغه خلک چې پیروي شوي ده یعنی مشران پیران من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب د هغه کسانو نه چې پیروي کوله او ښکاره بشي دوی ته عذاب او قطع بشي پریک بشي د دوی نه ټول اسباب سببونه وقال الذين اتبعوا او بوای هغه کسان چې پیروي به کوله لو ان لنا کرة کاش چې مونږ بیا دنیا ته لاړې فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا نو مونږ به هم بیزاره شو د دوی نه لکه څنګه چې بیزاره شو دوی زمونږ نه کذلک یریهم الله اعمالهم دغه شان الله رب العالمین ښکاره کوي د دوی ته به عملونه د دوی حسرات علیهم چې دوی به افسوسونه کوي په هغې باندې وما هم بخارجین من النار او نه به دوی وتونکي د اور نه. اوس زما خویندو الله رب العالمین په دې رکوع کې دومره په ښایسته طریقه سره د ځمکو او د اسمانونو د جوړښت ذکر کړی کائنات طرف ته زما ستا سوچ بوځي که نه چې ټول نظام په غور سره وګورئ او دا ټول څیزونه او د دې دا هر څه د دې خبرې دپاره دي چې دا عظیم الشان نظام چې دی دا یو طاقتور حاکم دی چې هغه دا چلی او دا ټول هر څه د دې انسان د فایدې دپاره دي تاسو سوچ وکئ که نه دا د دې انسان د فایدې دپاره دي خو الله فرمایي انسانه ته مې د ځان دپاره پیدا کړی دا هر څه خو ما تاله پیدا کړي دي خو دا انسان به بندګي صرف د یو الله کوي د یو الله بندگی کول د یو الله سره څوک نه شریکول په هیڅ حالت کې د الله سره څوک شریکول نشته دی په هیڅ حالت کې زمونږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمونږ د
د زړونو هغه انتهایی هغه محبت او هغه مینه ورسره ده. په دې وجه ورسره ده چې د الله رسول دی که نه صلی الله علیه وسلم. خو په دې خبر هم ایمان دی چې د غیبونو نه دی خبر، په غیبو نه دی خبر، چې الله نه دی خبر کړی، جو نه دی خبر چې د کمې خبرې خبر ورکړی الله د هغې باندې خبر شوی دی. نو الله فرمایي دا ځمکه اسمانونو ته وګورئ، د شپه ورځ چې په یو بل پسې ښه په ټیم راځي، کله شپې اوږدېږي ورځې لنډېږي، کله ورځې اوږدېږي شپې لنډېږي. دغه شانتي د الله په حکم سره اوبه سمندري مسخر دي، دا غټې غټې بیړۍ او کشتۍ پکې روانې. ستاسو خیال یي که نه د ځمکې د مخ د سمندر شلی او دا پکې روانې، دا د چا په حکم سره؟ دا هغه رب العالمین حکم دی. او بیا اوبه وخت په وخت راورېږي او واورې وشي، هغه زما او ستا دپاره سټور شي، لاندې په ځمکه کې کویانو کې اوبه سټور شي. بیا ونې بوټي غلې دانې ګلونه میوې باغونه، لږ شان سوچ وکړئ که نه بنده حیران شي. او په دې پوره دنیا کې الله پاک په ځمکې د پاسه بره په هوا کې د ځمکې په یخ کې په منځ کې چې کم جاندار دي کم مخلوقات دي، ما تاسې د سره خبر هم نه وي داسې مخلوقات دي که نه. او دا هواګانې چې چلیږي انډک سنډک، دا نر او ښځه په یو بل باندې دا دغه ورواړتې مرغو د دې خپو سره دا تخم د یو نه بل ته دغه جراثیم ورته وایو او که څه ورته وایو که نه، نر او ښځه دا په دې طریقه دا بوټي یو ځای کېږي او په دې طریقه د دوی افزایش کېږي، لکه دوی بچي راوړي که نه، نور میوې نیسي، بچي راوړي، دې ته چې پښتو کې ورته موږ بچي راوړل ووایو که نه. نو دا ټول د هغه مهربانه رب، د هغه حکم کوونکي رب چې په منونو اوبه چې دی که نه په دې اسمان کې او په ځمکې په منځ کې په دې وریځو کې دا بانډی که نه. تاسو وګورئ یوه قطره اوبه په هوا کې ټینګولی شي، ډایرک ښکته راغورځېږي. د الله دې قدرتونو ته وګورئ، بنده حیران شي. الله فرمایي دا ټولې نښې دي، خو چې څوک عقل لري او څوک د الله په وحدانیت باندې ایمان لري. او ځینې د خلکو نه هغه دی الله فرمایي چې دوی د الله نه سیوا نور شریکان جوړي، د دې هر څه باوجود دوی د الله سره شریکان جوړي او داسې ورسره مینه کوي لکه څنګه چې مینه د الله سره پکار ده. او مؤمنان د هغوی محبت د الله سره. الله دې زموږ د ټولو د خپل رب محبت نصیب کړي. ښکلې دعا ده د فرعون ښځې بیبي آسیه چې ایمان راوړونکي و، فرعون کافر و، هغه د دې ډېرو سختو نه چې تنګه شو نو هغې الله ته د خپل زړه یو اواز کړی دی، او هغه اواز الله رب العالمین په قرآن کې هغه ذکر کړی دی، د هغې د زړه هغه اواز. او زما او ستا دپاره نمونه ده، ډېره ښکلې دعا ده. هغه دعا دا ده: رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه. ای ربه ماله د خپل ځان سره په جنت کې ځای راکه، کور راکه. زه خو دنیا کور ډېره ستړي کړم، الله مال د جنت کور راکه. د ځینو خلکو د دنیا ژوند ډېر په ازمایش کې، ډېر په ازمایش کې. الله دې موږ ټول په امان کې، چې په چا ازمایش دی الله دې ولا اساني پیدا کړي. نو دا دعا ډېره ښکلې ده، د الله د محبت دعا ده که نه، چې رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه، الله ماله په جنت کې ستا سره کور راکه. او الله هغې له هغه دعا قبوله کړه، په وخت ځنکدن کې ورته وښوه چې دا ستا کور دی په جنت کې. د دنیا د سختو ډېر لوی بدلې دي چې څوک پې صبر وکړي. او الله دې موږ د ازمایښونو نه په امان کې. ازمایش ډېر ګران کار دی. بیا الله فرمایي دلته الله رب العالمین د مشرکینو ذکر کړی دی. هغه مشرکین چې ځان ته مشرکین نه وایي ما خو ثبوت ته سجده نه ده کړې، خو دی خبر نه یو دی په شرک کې مبتلا دی، د ده زندګي ډېره د سکون نه خالي. الله دې موږ د داسې حالت نه په امان کې. د هغه خلکو ذکر الله پاک کوي، وایي کله چې به بیزاره شي اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ډېر د یری آیت دی دا، چې کله به بیزاره شي هغه خلک چې پیروي شوي ده د هغه خلکو نه چې د دې بنده پیروي به یې کوله او دوی ته به عذاب ښکاره شي. قیامت په ورځ کله عذاب ښکاره شي نو دا پیران، دا لیډران، دا د دنیا دا مشران چې دا خلک پسې په پټې سترګو ورپسې عمل ته یې نه ګوري، خو دې ته یې ګوري چې ماله به څه راکړي، زما به څه فایده وکړي، دنیا به مې داسې شي او د دنیا لالچ او تمه وله ورکړي. او ښه پې پوهېږي چې دا کرپټ دی، ښه پې پوهېږي چې دا حرام کار دی، او ښه پې پوهېږي چې دا غلط کار دی، په پټو سترګو ورپسې په لیډر پسې. نو د دغې لیډر د دغې په هغې د دې کې هغه خلک هم راځي
چې هغه خلکو ته دا خلک چې په سیزي او جادو راله راښکاره که او جادو راله وکه او دا نمونه چلونه ولونه دا پیران او دا عاملان ورته وایي پته نشته چې څه دغه ټولو خلکو چې څوک هم د قرآن او حدیث نه غلطه خبره کوي او ستا مشر دی او د قرآن او حدیث خلاف دی نو زما خویندو د دې آیت سره ویریږئ او د دې خلکو نه قلار شئ د دوی پیروي پرېږدئ ځکه چې الله به ستانه تپوس کوي نو د دې خلکو پیروي پرېږدئ او د هغه خلکو ملګرتیا وکئ چې تا قرآن ته راغواړي تا حدیث ته راغواړي تا نیکۍ ته راغواړي زما خویندو ډېر د یری آیت دی دا که نه اکثر خلکو خیال نه او ځان له ایسته داسې مشران جوړ کړي ایسته پسې ورپسې او اډو خیال یې نه دی خبرې ته چې لا قرآن او حدیث پکې لا هم دی خو وایي چې ګینې دا د دنیا دا مشري او دا ملګرتیا او دا بیل شی دی او ګینې د آخرت دا بیل شی دی څنګه بیل شی دی چې په دنیا کې د چا سره د ناسته پاستی څوک د مشري د چا سره د مینی حدیث شریف مفهوم دی چې په دنیا کې د څوک مشر و څوک د لیډر و د هغه سره به د قیامت په ورځ راځي قرآن آیت دی فرعون به مخکې ډله به یې ورپسې نو خپل ځان ته خیال وکئ چې ډله دي د چا ده مشر دی څوک دی د قیامت په ورځ به په چا پسې ورپسې که واقع جنت ته دی بوځي نو مضبوطه دا ډله ونیسه او که جهنم ته دی بوځي نو فوراً تی لاره بدل کا ځکه چې ځان د جهنم مه مستحق کوه د الله رب العالمین د رضا د خاطره د قرآن باندې د عمل د خاطره خپل لیډران خپل مشران خپل پیران هغه خلک جوړ کړئ چې څوک تاسو قرآن و حدیث طرف ته راغواړي د قرآن و حدیث رهنمایي په ټیک طریقه مشرکانه طریقه باندې نه چې په ټیک طریقه تاسو قرآن و حدیث ته راغواړي هغه زموږ ملګري دي د هغه خلکو سره موږ ملګرتیا کوو نن سترګې وغړوئ هر بنده نن پوهېږي په دې خبره باندې که نه نو بیا الله فرمایي وایي دا مشران به هلته بېزاره شي نو دا کشران به ورته وایي دا کم چې ورپسې وو دا په پټو سترګو چې اندي تقلیدي کوو دوی به وایي چې یا الله مونږ بیا دنیا ته بوځه چې مونږ هم دقه شانتې له دوی نه ځان ناغرضه کړو دوی خو به مونږ ځان ناغرضه کړو دوی خو زمونږ نه بېزاره شو تبرؤ وایي ځان دغه کول ته بس ځان د بچ کولو په فکر کې چې که نه د دوی نه به بېزاره شي نو الله فرمایي دغلته به بیا دوی حسرتونه کوي خو دوی به د اور نه راوځي د دوی ټول ځای به جهنمي که مشر یو که کشري ځکه چې په یوه ډله کې وو نو دا ټوله به جهنم ته ځي الله دې موږ د داسې حالت نه په امان کړي چې د چا د لاسه زما او ستا زندګي برباد شي دنیا هم برباد شي او آخرت هم برباد شي که نه الله مکه الله دې موږ له د نیکانو صالحینو خلکو ډله راشي نو هر ګمراه مشر لیډر ناپوهه پیر د دې ټول د دې انجام الله پاک دلته ذکر کړی دی الله دې موږ ټول د داسې حالت نه په امان کړي او دا په ټولو امتونو کې دا طریقه وه په ټولو امتونو کې د یوسف علیه السلام په دور کې ټول د مصر خلک چې وو که نه نو د دوی چې کمې دغه وې د پادریان او پته نشته څنګه نومونه یې د هغو که نه نو بس په هغې کې به دوی ناست وو ټول قوم ایسته په هغو ورپسې وو نو چې یوسف علیه السلام ورته د یو الله د بندګۍ او د وحدانیت اعلان وکړو نو بس د خلکو سترګې رڼا شو چې دا موږ پسې ورپسې یو او دا هم درته ووایم د ځینو خلکو دا سوچي چې دا فلانکې چې دی یا پیر یا داسې څوک مقرر کړي که نه چې دا به زما شفاعت کوي او چې د دې نه لاس نیوه وکړمه نو د دو سفارش به لکه د قیامت په ورځ زما په کار راځي یا دا چې زه سیده یم نو زه د پیغمبر علیه السلام اولاد یم نو دا به زموږ په کار راځي الحمدلله زه په خپله هم د سید فیملي سره تعلق ساتم نو زمونږ مشران الحمدلله دومره موحدین وو چې زما سخر به وی وایي چې د قرآن حکم دا دی چې عمل دې ټیک نه وي که نه نو د چا په سید کېدو باندې څوک جنت ته نه ځي او ټول خاندان ته به وي د خپل اعمالو اصلاح وکړي د پاک نبی صلی الله علیه وسلم خپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي فاطمه چېرته دا ونه وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم لور یمه نو بچ بشمه د دې نه تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي چې ګورئ چېرته دا ونه وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم لور یمه بچ بشم زما په لوروالی نه بچ کېږي په خپل عمل او د الله په فضل عمل به نیک کې او فضل به د الله نه غواړې نو هله به ستا ځای جنتي که نه نو د الله په فضل سره دی الله پاک مونږ ټول د جنت مستحق کی نو زما خویندو دې خبرو ته ډېر خیال کوئ ښه ځکه چې هسې نه چې زمونږ په ناپوهتیا کې مونږه
بل طرف ته لاړ شو که نه یي که نه ځینې خلک د نیکۍ په رنګ کې ګډوډ شي لکه ډېر زیات یې د الله سره مینه یې ډېره زیاته یې د الله د رسول صلی الله وسلم سره مینه یې جو چې چېرته داسې بنده ورته میلاو شي چې هغه ورته چېرته لکه داسې غونته کې خبرې اترې کوي جو دې ته نه ګوري چې دا شرک دی او که بدعت دی او که څه دی خو هېڅ ته په هغې کې ورننوځي که نه نو دې ته ډېر احتیاط کوئ ډېر نن سبا ډېر زیات بل شان چل دی داسې ختمونه دی او پته نشته داسې په لکونو په سونه په کروړاو وظیفې دي او نن به لس سله ووایه سبا به شل کې یا بله ورځ به دېرش کې پته نشته یوه سلسله خلکو جوړه کړې ده د قرآن و حدیث نه بالکل ثبوت نشته مسلمانان په دقې خبرو کې اخته دي د الله ذکر کوئ نفل کوئ دعاګانې غواړئ مسنون دعاګانې چې قرآن کې راځي زه به درته ښیم بار بار به درته ښیم چې کومه خبره د کمې خبرې دپاره یي او هغه د حدیثونه ثابتوي نو هغې د هغې ویل د قرآن چې دی نو بدني دم هو په دې باندې کېږي که نه څنګه چې سوره فاتحه د مرضونو د علاج دپاره ده نو داسې به سره به مونږ تاسو ته ښایو انشاءالله ښه په قرآن کې چې څه راځي هغه به درته ښیمه انشاءالله که ژوند و روغ صحت و تاسو ما ته دعا کوئ زه به تاسو ته دعا کوم الله دې زموږ ټول راضي او خوشحاله شي